میرا رشید صاحب په ټول ملک کې یو وبا پیلو شوې ده، حکومت هم پریشان دی، عوام هم پریشان دي او لکه هېڅ کوم نه داسې د کار سره نفسا نفسي غوندې روانه ده. دا کوم د حکومت له طرفه چې کوم اقدامات کېږي د دې نه تاسو نه مطمئن یئ، تاسو یو ښه پولیټیکل ورکوي پاتې شوي په یو څیز باندې نظر ساتئ. څه وایي په دې حالاتو باندې؟ نو ورور مې خبره داسې ده چې لکه تاسو دا وفرمایل چې د حکومت اقدامات، نو ما ته خو د حکومت اقدامات تر نن ورځه پورې 2-3 میاشتو کې ښکاره نه شو چې دوی څه اقدامات وکړل. اربونه روپۍ ورته د بار نه راغی، مثال کورونه اربونه د دې ځای نه راټولې کړي چې دا به موږ مزدورانو له ورکوو، دا به موږ مستحقو له ورکوو، دا چې د چا کاروبار خراب شوی دی موږ به هغوی له ورکوو. نو موږ له خو په دې کم سے کم په دې 2-3 ځلو کې خو موږ په روټین کې ځان خبرو. نو موږ خو سوو نه رېدل چې یاره داسې چاته امداد میلاو شوي. باقي هغه چې کوم لاکډاون و نو هغه لاکډاون دی چې هغې له هم سر خور کړو، او دا اوس چې کوم د دې وایرس پیک دی او کومه تبعید یې وکړه دا دی زموږ ډېر خوږ ورور جمشید الدین پکې لاړو، لرې به نه ځو. داسې زموږ ډېر خوږ ورور دوست خلیل عباس پکې لاړو، داسې پکې نور ډېر ښه ملګري چې دي هغه لاړل، غریبانان پکې لګیا دی مري. او وبا چې دا وخت په وخت سیوا کېږي او دا صرف د دوی د پالیسۍ د کمزورۍ په وجه باندې د دوی د کوم کې چې دوی کې کوم نقصانات دي دوی کې هغه د قیادت دغه نشته، ماده نشته، دوی کې د ډیسیژن ماده نشته، بس تشې خبرې دي. او هغه تاسو مو اورئ چې لاکډاون خو لاکډاون یا به خلک د کوره روزي او یا به نه روزي. سلیکټډ او د نه سلیکټډ فرق چې دی زموږ دلته کې تعلیم یافته خلکو کمی دی، دلته کې هغسې لیټرسي ریټ نشته، هغسې پوهه نشته. یورپي غوندې ممالک چې کوم دی کې لیټرسي ریټ زیات دی، هلته پوهه زموږ په نسبت باندې زیاده ده، هغوی سوسایټي چې ده زیاده زموږ نه زیاته سوشلایز ده. هغوی تر څو پورې چې مکمل لاکډاون او سختي نه وکړي نو هغوی کابو نه کړی شو. نو زموږ غوندې عوام یا زموږ غوندې خلک چې کوم دا شعور دومره مونږ کې کم دی بنسبت د یورپین مملکتونو کې، هغوی ونه کړی شوه بې لاکډاونونه، مونږ به یې څنګه سلیکټډ او کولاو لاکډاون پکې ده. زه خو بس ساده خبره کوم چې یو خپل خدای یاد کوي، خپل رسول یاد کوي، په الله باندې باروسه کوئ، مونځ و دس خپل کوئ، او بل دا ده چې د حکومت یا د بل نه تمه مه کوئ. دا سوچ پرېږدئ چې دا به نیازي راځي او یا په صوبه کې به دا بل سواتی راځي او دی به زموږ مدد کوي یا دی به موږ له لاس راکوي. نه، بس په خپل سر مو ده، که په خپل سر کم سے کم په احتیاط پیسې نه لګي، کم سے کم احتیاط وکړئ چې څومره تاسو نه کېدی شي، او بس په الله باندې بروسه وکړئ، احتیاط وکړئ. نور دا تمه مه کوئ چې یاره دا به د مرکز نه څه جادو شي او دا به د صوبې نه څه جادو شي. بس خدای مو دې مل شي، زه به ورته یم احتیاط کوئ. دغه زما غټ پیغام.